زموږ نننۍ موضوع چې ده علم او دلیل دی. محمد ارسلان بھائی ستا په نظر علم او دلیل څه ته وایي؟ علم او دلیل دوار به په دلیل خبره وکړو. او بالکل صحیح. دلیل هر هغه قول ته هر هغه ثبوت ته وایي چې زړه او عقل مطمئن وي. په انګریزي کې دې ته اتھنټک ارګومنټ وایي. صحیح. یعنی د هر کاز د هرې خبرې شاته یو اتھنټک ارګومنټ وي. اوس دلیل لسې دی یو سړی په دین باندې ډېر اعتماد کوي، په هغه باندې ایمان وي که نه، چې ته کله هغه ته یو خبره راوړې چې دا شریعت کې د قرآن کې د حدیث کې مطمئن سي. یو سړی په ساینس باندې ډېر اعتماد لري چې ته کله د ده سره خبرې اترې کوې، د ده سره ستا په خبرې کې ډیبیټ ورسره بحث دی که نه، دی تا سره خبره تسلیموي نه، ته په دلیل کې ساینسي ثبوت راوړې، دی یا ټرمینالوجي ورته پیش کړي چې دا فلاني ساینسدان داسې کړي دی، دا کړي دی، دا فینومینا دا وایي، په دې کې دی منل کوي. یو سړی دی هغه یو سیاسي ګوند سره یا مختلف قسم ایډیالوجي وي، د هغه یو مختلفه نظریه وي، چې ته د نظریې سره د یو خبرې ثبوت پیش کړې د مشخص موضوع په باره کې، دې ته دلیل وایي. یعنی د دلیل پوهان د دلیل داسې تعریف کوي، داسې ډیفینیشن کوي چې دلیل هر هغه ثبوت هر هغه قول ته ویل کېږي چې عقل او زړه مطمئن وي. علم د علم مختلف تعریفونه دي. علم منطق و علم کلام او د بلاغت ماهرین دا وایي چې علم تصور او تصدیق ته ویل کېږي. یو شی د انسان تصوراتي طور رالی او تا په هغې باندې داسې دلیل ورته پیش کړي، داسې خبره دې پیش کړه چې هغه زړه ور باندې مطمئن سو، یعنی تصدیق یې اوس، دې ته د علم وایي. ساینسي طور بیا ټرمینالوجي یې داسې ده چې علم وایي کلچر ته، یعنی کلچر پروډیوس کول. دا ډیګري ده، ایم فل دی، پی ایچ ډي ده، ایل ایل بي ده، ایل ایل ایم دی، ایم ایس دی، ایم ایس سی ده، بی ایس دی، دا مختلف قسم چې کم پراپګیشن دی، دا ټول چې دی یو مخصوصه ډیګري د یو فن دی، ته د یو فن ماهر یې. لیکن اصل کې علم وایي ادب ته. علم ادب ته وایي. علم چې دی، علم جلا دی، ټریننګ جلا دی. ټریننګ تربیت ته وایي. علم ته ایجوکیشن وایي انګریزي کې. اصل دا دی چې ستا په کور کې د مور په غېږ کې څنګه تربیت شوی، ستا د پلار د سایې لاندې څنګه تربیت شوی، ستا سکولینګ زمانه کې سکول کې څنګه تربیت شوی دی، مدرسه کې څنګه تربیت شوی، یونیورسټي کې څنګه تربیت شوی دی. یعنی یو ټرمینالوجي د میډیکل ساینس کې هغه ته دوی وایي بلډ کلچر. یعنی چې کله یو مرض نه معلومیږي نو دوی بلډ کلچر ټیسټ ډاکټر پرسکرایب کړي، بیا مریض ولاړ شي لیبارټري ته، نو لیبارټري کې دا په مختلفو چاکلیټ کې جلا وچلی، مختلف قسم انټیبایوټکس کې چلی چې په د عضلاتو باندې بیکټریا باندې چې کوم شي اثر وکړي، بلاست یې کړه که نه، نو دې کې دوی ته معلومه سي چې د دې دپاره دا دوا ده. یعنی دې کلچر موږ ته دا راښیي چې ته چې په معاشره کې ژوند کوې، ته چې په خلکو کې ژوند کوې، ته چې یو ځای کښېنې ولاړېږې، ته به د مجلس هر اړخ احساسوې، آوټفټ به ګورې چې په کومه خبره باندې د چا جذبات مجروح کېدل، یعنی څوک په جذبه کې راغلی، یا د چا ایډیالوژیکل نظریې ته څه تکلیف رسېدی، یا د چا خاندان ته څه تکلیف رسېدی، یا بل ته څه تکلیف رسېدی، هغه خبره به نه کوې. یعنی دا یو مشهور قول دی چې یعنی هر هغه خبره به نه کوې چې په کومه خبره ته د ځان دپاره بده محسوسه کوې. دا د ژوند بنیادي اصول دی. په دې بلډ کلچر کې موږ ته دا راښیي چې یعنی مطلب ته به ماحول احساسوې، د هر طرفه څه به ګورې چې په کومه خبره څوک خوږېږي، دا به نه کوي. مطلب منفي الفاظ به نه استعمالوي. دې ته علم وایي. علم د ادب نوم دی. په شاعري کې کته اورېدلي د ادب ډېر زیات لفظ استعمالیږي. دا ولې؟ دا دی چې شاعر چې کله د الفاظو انتخاب کوي په ډېر احتیاط باندې کوي. د چې کوم الفاظ مرتب کړي، ترتیب کړي، په ترتیب باندې چې راسي نو ادب ورته وایي. کنې هسې خبرو ته خو هسې خبرې وایي. په شاعري کې دنیا کې کوم خبرو اترې دي، دې ته علم ادب وایي. بالکل صحیح. یعنی دی د بلاغت او د علم کلام څخه داسې الفاظ راوړي چې هغه ډېر خواږي، پر خلکو ډېر ښه لګېږي. په معاشره کې چې یو څوک خبره کوي، دا خبره به اول وار په خپل وجود کې سرکولیټ کړي
آوټپوټ ځان به سره معلوم جانچ کی پړتال وکړي. ازغن ځای به د خبرې معلوم کی معلوم. بیا چې دی کله په احتیاط باندې خبره کی دا پر چا بده نه لګي نه ده نه لګي. کدی بالکل تنقید نه. کی کدی بل سکی کدی بل سکی زما په نظر باندې یو اګریکلچر دا اګریکلچر یعنی اصل کې علم ویل کېږي کلچر ته کلچر یعنی ته د چا په مخ کې خپل ځان څنګه فیس کوې و بالکل صحیح. نو دا هغه ډیفینیشنز د دې دوه اصطلاحاتو چې ما ته وکړي